بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه شپږم سبق دی او الدرس الثاني شروع شو. نو ان شاء الله آینده لپاره به د هر درس په شروع کې الفاظ چې کوم په دې درس کې استعماليږي هغه الفاظ به اول مونږ دلته یادو، بیا د هغې نه پس به ان شاء الله هغه درس مونږ ته ډېر اسان وي. نو الدرس الثاني د الفاظ معنی، دا الفاظ معنی هم په دې درس کې موجود دي، خو هغه تمرین کې د ټولو نه اخره کې بیا وي. نو ماته دا ځکه مخکې ولیکل چې دا الفاظ ټول په مشق کې استعماليږي، نو موږ له پکار دي چې اول دا مشکل الفاظ او دا معنی زده کړو، بیا عمدقه الفاظ په دې مشق کې استعمال شوي دي. نو الفاظ او معنی، نو هذه، نو د هذا معنی ده دا، او د هذه معنی ده دا. وګورئ دا هذا دی، هذا، او دا هذه دی، هذه. نو د هذا معنی ده دا، او د هذه معنی ده دا. نو دا هذا چې دی کنه، دا هذا دا د مذکر دپاره استعمالیږي، او دا هذه چې دی دا د مؤنث دپاره. مؤنث یعنې ماده ورته وایي، موږ ورته په پښتو کې ښځه وایو که نه. چې کوم لکه بوټ دی نو دا ماده ده، نه مذکر نه دی. دا مروحه ده پکې، نو دا ماده ده. دغه شان غرفه ده، دا ماده ده. مؤنث ورته وایي. یو مذکر وي نر ته مذکر وایي، نو د مذکر دپاره هذا لفظ استعمالیږي. اوس چې مؤنث کوم الفاظ دي د هغې دپاره به هذه استعمالیږي. نو دا هذه به انشاءالله اوس زده کوو. هذه دا د مؤنث دپاره راځي. او ساعه، ساعتون دی، ساعتون. او دا ګول دا چې دی دا د مؤنث علامت دی. د کوم اسم په اخره کې چې ګول تا وي دا به مؤنث وي. دې الفاظو کې چې څومره دا دلته موږ کوم الفاظ لیکلي دي د ټولو کې اخره کې ګول تا ده. نو چې ګول تا ده نو پوه شئ چې یاره دا مؤنث لفظ دی. نو د دې لفظ دپاره به موږ هذه لفظ استعمالو، هذا اسم اشاره به ورله نه استعمالو. چې د کوم اسم په اخره کې ګول تا وي هغې اسم دپاره به موږ هذه اسم اشاره استعمالو، هذا اسم اشاره به ورله نه استعمالو. ساعتون چې دی، ساعتون دا ګړۍ ته وایي، ګړۍ ته. خو چې کله پې وقف کوو نو دا ګول ته ها ساکنه ویلی کېږي. ساعه، ساعه معنی ده ګړۍ. کراستون، کراستون کاپۍ ته وایي، او چې کله پې وقف کوو نو بیا به دا ګول ته ها ساکنه ویلی کېږي. کراسه، کراسه کاپۍ ته وایي. زهره دا ګل ته وایي، هر قسم ګل چې دی، که هغه د ډمبرګلې وي، که هغه د هر یو قسم ګلونه چې وي هغې ته زهره وایي. زهره، زهرتون دی، زهره. نو هر قسم ګل دپاره دا راځي، که هغه د لوکاټو ګلونه وي، که هغه د الوچو ګلونه وي، که د هر یو څیز ګلونه چې وي نو ګل ته زهره وایي، زهره. یو د ګلاب ګل دی، هغه ګلابونه چې وي نو هغې ته ورده وایي، وردتون وایي. او یو عام ګل دی، هر یو څیز ګل ته هغې ته زهره وایي، زهره. زهرتون عام ګلونه هر یو ګل ته وایي. او محفظه، محفظتون دی، او د وقف د وجې نه ګول ته ها ساکنه ویلی کېږي. نو محفظه، محفظه بستې ته وایي، بسته. دا کوم کتابونو والا بسته چې هغې ته محفظه وایي، محفظه. نظاره، نظاره چشمو ته وایي، عینکې ورته په دغه کې وایي، په اردو کې وایي. او ورده، وردتون دی، نو دا ورده ویلی کېږي، ورده. په دې وقف کوي دا ګول ته ها ساکنه بیا ویلی کېږي، ورده. ورده معنی ده د ګلاب ګل. ٹھیک شوه. امرأه، امرأتون دی، امرأه دا ښځو ته وایي، ښځه، ښځه. امرأه ښځه. بنت، بنت جینۍ ته وایي، بنت جینۍ ته وایي. ښه. مروحه، مروحتون دی، نو دا لفظ مؤنث دی. چې کوم لفظ په اخره کې ګول تا ده نو هغه به مؤنث وي. دا څومره الفاظ چې دلته کې رالل، ساعه، کراسه، زهره، محفظه، نظاره، ورده، امرأه، بنت. دا بنت خو خیر دی که ګول تا نشته دی، خو دا بیا مؤنث ده. او مروحه دا لفظ، مروحه پکې ته وایي، مروحتون پکې، مروحتون پکې، مروحه پکې. شجره، شجر دا بوټي ته وایي، شجرتون، شجرتون ونه، درخت، اردو کې ورته درخت وایي. شجره، شجره ونه، شجره ونه. طلاسه، طلاسه جاړن ته وایي، دا بوټ چې پې صفا کوو هغې جاړن ته طلاسه وایي. طلاستون دی، طلاستون جاړن، طلاسه جاړن. صبوره، صبورتون دی، نو دا وقف په دې په وقف په حالت کې ګول ته ها ساکنه ویلی کېږي، صبوره دی بوټ ته وایي. طفله، طفلتون دی، طفلتون. نو دا طفله ویلی کېږي ماشومې ته، وړوۍ ماشومې ته طفله وایي، طفله. او هلک ته طفل وایي، او جینۍ ته طفلتون وایي. شات، شاتون چې دی، شاتون دا شاتون چیلۍ ته وایي. نو دا په وقف په دې باندې کېږي نو شاه ویلی کېږي، شاه. شاتون چیلۍ. دراجتون، دراجه
دراجه دا سیکل ته وایي دراجتون سیکل دراجتون سیکل سیاره سیارتون موټر ته وایي هر قسم موټر ته سیاره وایي سیارتون موټر سیارتون موټر مستورتون پیمانه ته وایي او پیمانه چې وي داسې خلک سیده کېږي او په هغې باندې کمې کرښې وهي هغې ته مستوره وایي مستورتون پیمانه غرفتون دا کمرې ته وایي غرفه ورته وایي غرفه کمره غرفه کمره او والده او والده دا دواړه الفاظ د مور دپاره استعمالیږي مور ته هم په عربۍ کې وایي او مور ته والدتون دی والده ویلی کېږي نو دا کوم الفاظ دي دا الفاظ به زمونږ په دې مشق کې استعمالیږي نو د دې لپاره دا مونږ له پکار دي چې دا اول مونږ ښه مضبوط یاد کړو نو انشاءالله مشق کې به بیا مونږ ته هېڅ مشکل نه وي مشق به راته بیا آسان وي نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام